بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو د واخان جانان یم او خوشقسمته یم چې نن د بونیر د ضلع تورغر د ضلع هریپور او د صوابۍ په سهاده د ټولو نه دنګ مقام د مابڼ په سر شاکوټ په سر باندې یو او دا وخت را سره مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب چې د پنځپیر نه دلته ته خصوصي دغه راوړی تشریف راوړی دی د بونیر د طرفه راوختلو په باغونو باندې او د شاکوټ ټاپ ته راوختلو او د دې ځای نه د څلور واړه ضلعو داسې نظاره کیږي لکه انسان چې د چا په تندي باندې ودرېږي او پوز او مخ ته یې ګوري او دا څوک مونږ ته کته وګورئ دا لکه د صوابۍ کې چې کوم کالج اوس جوړېږي ګاباسنای د هغه دي د دې نه لاندې کته توربیله جیل ښکارېږي او توربیله جیل نه د سیتاڼې چې کوم دننه خطوط راغلي چې کومه غرقه شوې ده هغه حدود هم ښکارېږي زوړ دربند ترې نه هم ښکارېږي په دې سایډ باندې که موږ راشو مخامخ د زوړ دربند سره مخامخ د اریپور بازار او شاته د بینګړې غر ښکارېږي او دغه ټاپ ته پنجګلي وي دې سایډ باندې نو دا صوابۍ ښکارېږي او دا بیا ضلع هریپور تر هغه پنجګلی پورې او تر زوړ دربنده پورې دا هریپور ډسټرکټ چې دی هغه ښکارېږي زما شاته که تاسو دې وخت کې بالکل شاته وګورئ نو دا د دغه ټاپ دی د بنګو سر دا نږدې جمعه سر دی او د ویو نه ته وښایل زموږ ویو سره ښایي ماسک دا جمعه سر دی جمعه سر چې دی نو یو سایډ یې ضلع هریپور دی یو سایډ یې ضلع بونیر دی او بل سایډ یې چې دی هغه ضلع تورغر دی شاته ترې نه دغه دوه ډیری چې سر ته ښکارېږي یو ته بنګو سر وایي یو ته ډنډ سر وایي او دا دې سر ته چې مخامخ دی دې ته د دیوانه بابا شهید سر وایي دا درې ټاپونه چې دي دا په ضلع تورغر او مازی چې کوم ځای کې جنکشن دی دا د هغې دي دې منځ کې دا یو غر سراسر وتلی مخامخ دې ته کرګو وایي کرګو ځان له یو تاریخ لري یو ځان له یو ځانګړی دغه لري او کرګو په نوم باندې په چناول کې روغ نسب او روغ کلي هلته موجود دي دې کرګو کې چې دی نو یو لویه باړی ده دغسې د څنګه چې په شاکوټ کې کنډري دغسې کنډري هغه ځای کې هم دي او بیا یو دم چې دی نو په درې طرفه باندې ګران ځای دی څنګه چې دې نه ټوله ویو ښکارېږي په کیلومیټرو لرې سړی ښکارېږي چې دغه ځای کې سړی راواخلي دې ځای کې ځکه دلته تحفظ لپاره پخوا کلاګانې جوړې وي همدغسې په همدغسې په کرګو سر چې دی هغې ته یو طرف لار شته او درې طرف نه راختل انتهایي مشکل دي دې سره په دې خوا کې دې ته وایي کوکړ میرې بابا وي خلک ککړ میره بابا وي حالانکې دا کوکړ میره ده او دې ځای کې یو زیارت و خلک به وله راته او دا چرګان به یې ولې زیات تر راوړل د هغې د وجې نه دا یو طرف تینول دی یو طرف مازی دی یو طرف هنکو سپیکینګ دی یو طرف ته پښتو سپیکینګ دی نو دې ورته کوکړ میره وي چې ککړ میرې بابا را مدر شه چرګ د راغی چرګان به یې له راوړل وروستو هغه په 1997 کې ولټولی شو د هغې نه نوادرات او د سنسکرت د وخت هغه سامان راوباسلی شو خلکو وړو هغه بابا نو بلکې سنسکرت د وختو چې کوم د بود مت هغه نوادرات هغه په هغې کې ښخ وو همدغسې اثرات په جمعه سر باندې دي او جمعه سر ته جمعه سر ځکه وایي چې کله د د نواب او د والي سوات ترمنځ دلته برید وښودی کېده نو په دې باندې د دواړو ور فوجیان راغلي هغه پراته وو په دغه سر یې جومات جوړ کړی یو طرف ته د والي سوات چې دی د هغې پوره لښکر دی دی کې راغلی او بل طرف ته د نواب لښکر کته په ککړ میرې بابا او په کرګو پراته وو او په دې منځ باندې پاسه جومات جوړ کړی نو د جومات سر د هغې ته د هغه وخت نه وایي باغونه او شاکوټ چې دی نو د سکندر اعظم شکارګاه وه او هغې په پېښور کې چې دی به کله سټی وه دارالحکومت و هلته نه به راغله او دې ځای کې د هغې دپاره به دا پوره انتظامات شي یو مورخ راته وي چې د 2 بریګیډه فوجیانو د اسونو او د رهایش انتظام د هغې د مشرانو انتظام به دلته نه مخکې وو دا ټول ځایونه به کور وو او پسته به سکندر اعظم دلته راته شکارګاه ته او باغونو ته باغونه ځکه وایي چې دې کې به د هغې د ناستې د ولاړې لپاره د هغه وخت په مناسبت سره انتظامات شوي نو سید احمد شهید رحمت الله علیه دې سره یو دغه اهمه بله دغه چې سید احمد شهید دغه ملګري چې دي هغه په بونیر په دې طرف باندې راله دا کیمرامین که زمونږ وښایي د دې دغه یو مابڼ غر په دې سایډ راله د دې مابڼ هغه سر سیند په غاړې ته مجاهدین وایي جی جی ملکانه بونیر نه راووتل
د دې هغه سر چې بالکل ختمیږي برندو دی او برندو څخه په غاړه باندې مجاهدین دي. مجاهدینو نه مخته هغې رالل او په دربند باندې پورې وتل او پورې د سیند په غاړه باندې دې کته زوړ دربند ته رالل او د زوړ دربند نه بیا هغې د دې ځای نه بیا بالاکوټ ته لړل مخکې او دغسې جی او دغسې د ملکا چې کوم بیکګراونډ دی نو د والي سوات چې و د ده نه مخکې د سوات والي چې و د باچا صاحب د نیکه هغوی هم په دې طرف باندې راغلي وو د مجاهدینو سره نو دې سیتاڼې ته په دغه لار راغلي وو او په سیتاڼه کې د هغې سټی وه سیتاڼې نه هغې بیا د سوات سټیټ هم سنباله د دې ځای هم او د سوات سټیټ یوازې سوات سټیټ نو په دې کې کوهستان شامل و په دې کې دیر شامل و تر باجوړه پورې او تر هزاره او شانګله او بونیر دا ټول یو سټیټ و نو د هغې ولایت چې و هغه د ملکا باچاګانو نیکه چې احمد شهید صاحب خو څه وخت په پنجتار کې هم تېر کړی و. پنجتار کې نو دا ټوله مرکز و نو نه شیخ صاحب راغی او د دې د برکته زموږ ناظرین چې دي هغوی به هم دا واوري چې دې ځای نه کم ځایونه ښکارېږي تاسو مختصر خپل تاثرات سره هم سره شیر کړئ چې کوم د کپرای ته راوختلی د څلورو ضلعو او څنګه در باندې ولګېدل څنګه خو په ځوانۍ کې ښه په غرونو ګرځېدلي یو جی کوهستان کې او په پټن کې او په نورو ځایونو کې او اوس هم الحمدلله ځوان یم په دوره ده چې هغه طاقت کم شوی دی جی دې غر ته ځکه راوختو چې په دې لارو باندې مجاهدین د سید احمد شهید رحمت الله علیه او د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ملګري ای تېر شوي او دغه مخامخ دربند دی زوړ دربند په دې لاره باندې بیا تلي او بیا مخکې کاغان او ناران او بیا په کاغان کې 300 مجاهدین ونیولی شو بالاکوټ کې مشران شهیدان شو او هغې راوستل او په نوښار کې په توپ والوزول او د هغې هغه کوم چې تاریخ جوړ کړی او کوم رڼا یې بله کړې وه نو هغه رڼا مړه شوه د رستم په خوړ کې سخر راولګېد د خپل زوم یې ووجه او په مینای کې د حبیب خیلو په جومات کې 14 کسان په جومات کې سره د جوماته وسوځول هغه تحریک ختم شه او دا هغه مرکز دی دا هغه لارې دي شاکوټ ډېر اوچت او ډېر دنګ و راختل ورته ګران و خو بیا هم موږ ملګرو همت و نو موږ دې ځای ته راورسېدو او په دې ځای کې یو وخت کې د سکندر اعظم خپل یو مرکز و یو ځای و هغه په دې لارو باندې راغلی دی او بیا په هند باندې تللی دی او بیا په هندوستان باندې حملې کړي دي او هغوی خپل فایدې لا کول څه نور څه د هغوی مقاصد نه وو خو صرف ډاکې وې هغې به یې اچولې ملکونو نه به مال وړه خپلو د سنټرل ایشیا نه به راتلل او د هغوی 2 لارې وې یو لاره د خیبر وه او یو لاره د محمد ګټ وه په هغې به رالل په دې علاقو به هم رالل او بیا به د سنټرل ایشیا خلک هغه به اصل کې ډاکوان وو او رابلل او حملې به یې کولې او بیا به د دې ملک نه هغه قیمتي نوادرات او قیمتي څیزونه وړل او خپله به یې پرې مزې کولې الله مهرباني وکړه موږ له خپل ملک راکه پاکستانی وجود کې راوسته خو الله دې رحم وکړي د پاکستان په حاکمانو چې د دې ملک حفاظت وکړي او دې ځایونو ته هغوی روډونه راوباسي او دې له ښکلا او ښایست ورکړي زموږ دعا ده چې الله دې توفیق ورکړي